ارشاد مبارک ده چې حق تعالی شانه فرمایي چې ما د تا امت باندې 5 منځونه فرض کړي دي او د دې 5 منځونو ما خپل ځان سره عهد کړی ده. حق تعالی شانه فرمایي چې ما خپل ځان سره عهد کړی چې کوم کس د 5 منځونو اهتمام کوي په خپل وخت سره په خپل ټایم سره کوي نو دغه کس زه په خپلې ذمې سره جنت ته داخلوم. دغه کس زه په خپلې ذمې سره جنت ته داخلوم. او کوم کس د 5 منځونو اهتمام نه کوي په خپل وخت سره نه کوي نو دې کس سره زما هېڅ ذمه نشته. اوس انسان سوچ وکړي چې الحمدلله مسلمان الله رب العزت پیدا کړی او د مسلمانانو په کور کې پیدا کړی او بیا منځونه هم الحمدلله کوم. راځئ چې په دې حدیث کې خپل ځان ولې نه راولو چې د الله په وعدې کې راشو د الله رب العزت په عهد کې راشو چې موږ او تاسو داسې منځونه وکړو چې کله د منځ وخت راشي بس الله رب العزت طرف ته متوجه شو او د الله رب العزت په وعدې کې راشو چې الله رب العزت موږ په خپل ذمې سره جنت ته داخلي. هله به داخلي چې موږ د منځونو اهتمام کوو او منځونه په خپل وخت سره ادا کوو نو الله رب العزت موږ او تاسو بیا د منځونو سره